अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लि व सल्लिम अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबातु व तआमुल्लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनातु मिनल मुअमिनाति वल मुहसनातु मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम इज़ा आतैतुमूहुन्ना उजूरहुन्ना मुहसिनीन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी अख़दान वमन यकफ़ुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु व हुवा फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहरू व इन कुन्तुम मर्दा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरजिन वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्म निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत-तय्यिबात। मख़्की अल्लाह ताला द मुहल्ललात बासु को چې کوم سیزونه ستاسو لپاره حلال دي، نو دو سیزونه الله تعالی بیان کړل، یو طیب او د طیب معنا ما پرون تاسو ته وکړه. مدارک کوئی کل ما لم یأت تحریمه فی کتاب الله او سنت رسوله او اجماع او القیاس یقال لهم الطیبات. کم شي ده چې قرآن او حدیث او اجماع د امت یا قیاس حرام نه دی وي، دندک ته ویل کېږي طیب. او تفسیر ابو سعود معنا کوي چې طیب څه ته وایي، نو وایي ما لم تستخبثه الطبائع السلیمه، چې د انسان طبیعت سلیمه یو څیز چې کوم دی نو بد نه ګڼي، دا چې کوم دی نو سره دا طیب دی. ما پرون پښتو کې آسان معنا تاسو ته داسې وکړه چې کوم شی چې شریعت ورته حرام نه دی ویلی او کوم شی د انسان د فطرت هغې نه کرکه نه کوي، نو دې ته طیب ویلی کېږي. بیا الحمدلله په هغې کې مونږ پوره تفصیل بیان کړو. او دویم حلال مونږ بیان کړ چې کوم شی د سپی په ذریعه باندې یا د باز په ذریعه باندې ښکار کړی شي، او دا هغه سپي او د باز دپاره مونږ درې شرطونه اتفاقي، او یو شرط کې د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف و
څلور شرطونه ولا بیان کړل چې دا پکې موجود وي نو دغه ښکار به بیا شریعت کې حلال وي. اوس د مخکې نور محللات بیانوي. نور محللات څه دي؟ نو فرمایي اليوم د نن ورځې احل لکم جایز کړی شوی دی ستاسو دپاره الطیبات پاکیزه څیزونه پاک څیزونه. دویم وطعام الذین وطعام لاندې به موږ یو ټکی ږدو نو هله به معنا صحیح کېږي. وذبیحة الذین او ذبحه دغه کسانو. ګورئ طعام خو د کافرو ما جایز دی. طعام دال دی، ریجی دی، ساگ دی، خبره باندې پوهېږئ، نورې سبزی دي، دا خو د کافرو ځکه دا خو الله پاک کړي دي. دا ذبحه چې حرامېږي دا د کافر د عمل د وجې. حلال څاروي هغه حرام وګرځئ. ولې هغه مشرک دی، کلمه یې پې ونه ویله، چرګ یې حلاله و، ګډ یې حلاله و، ویې حلاله و، کلمه یې پې ونه ویله ځکه حرام وګرځي. نو طعام خو آلډي حلال دی. د طعام نه مراد دلته څه دی؟ ذبحه ده. وطعام الذین او ذبحه دا کسانو اوتو الکتابه چې ورکړی شوی د کتابو حل لکم دا حلال دي ستاسو دپاره. الله فرمایي اهل تاسو ته ما ویلو چې کله قرآن کې اهل کتاب ذکر شي یا ورته اوتو الکتاب ووایي نو مراد به د دې نه یهود او نصوارای. نو الله جل جلاله فرمایي چې تاسو له د یهود او د نصوارا او د لاس او ذبحه کول تاسو له جایز دي او د هغې خوړل تاسو له جایز دي. خو دا خبره دې ستاسو په ذهن کې پرته وي چې دا کله قرآن نازلېده نو د هغه زمانې یهود او نصوارا دې نه مراد و چې هغوی په خپله زمانه کې تورات یا انجیل ویلی او په هغې باندې صحیح عمل کړی او په خپل پیغمبر باندې صحیح ایمان نه وړی. یهودیان د هغه زمانې چې و نو هغوی تورات ویلی او د موسی علیه السلام پیروي به یې کوله، او عیسایان دغه زمانې چې و نو هغوی انجیل ویلی او د عیسی علیه السلام پیروي به یې کوله. نو دغه صحیح خلک و دغه زمانې. اوس خو په هغې کې بالله بېګار لاغلی دی. د دې زمانې یهود او نصوارا خو د مشرکانو نه هم لاندې دي. د شرک پوره بنیاد خو هغوی ایښی دی او د مشرکانو پوره سپورټ خو هغوی کوي. د دې د وجې نه د دې زمانې چې کوم یهود او نصوارا دي دا ترې نه دي مراد. تاسو په خبره باندې پوه شوئ. او چې یو سړی په صحیح یهودیت یا په عیسیت باندې دی نو د هغه لور خور سره رشته کول یا خپله لور خور د هغوی لور خور سره رشته کول یا د هغوی خوراک کول دا جایز دي. خو چونکې که دې زمانه کې یو سړی دی هغه یهودي دی یا نصرانی دی نو هغه په خپل دین کوي چې زه سم هم یم نه سم بني. د هغې وجه دا ده چې د هغوی په کتابونو کې انتهایی تحریفات شوي دي، د ملکو تحریفات پکې شوي دي. اوس د هغه کتاب په هغه حال باندې پاتې شوی دی چې څنګه الله نازل کړو. نو که تورات دی او که انجیل دی په هغه کیفیت او په هغه حالت باندې دی نه چې څنګه الله نازل کړو. نو د دې د وجې نه اوس چې کوم دی نو هغه دغه نشي کولی. نو د آیت مقصد څه دی؟ اليوم د نن ورځې احل لکم جایز کړي شوي دي ستاسو دپاره الطیبات پاکیزه څیزونه وطعام الذین او ذبحه دغه کسانو اوتو الکتابه چې ورکړی شوی د کتابو حل لکم جایز د ستاسو دپاره وطعامکم او ذبح ستاسو حل لهم جایز دي د هغوی دپاره والمحصنات من المؤمنات پاک دامن ښځې د مؤمنانو نه والمحصنات پاک دامنې من الذین د هغه کسانو نه اوتو الکتابه چې ورکړی شوی د کتابو من قبلکم وړاندې ستاسو نه. الله فرمایي چې څنګه د هغوی ذبحه تا دپاره جایز ده نو داسې د هغوی د لکه قرآن کې راځي ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. نو مشرکې ښځې سره به نکاح نه کوي در څو پورې چې دی ایمان نه راوړی. لیکن د یهودنو یا د نصراننو سره کولی شي خو په شرط د دې باندې چې دې زمانه کې نه ګورې ما ووي د دې نه مراد هغه صحیح یهودنه یا صحیح عیسایانه ده چې په آسماني کتاب باندې د هغوی ایمان وي. خبره باندې پوه شوئ. مخکې وخت کې یو سړی ما سره راغی، موږ د دې علاقې دی،
یاره جی پلان کې ملک یو جنایه ده او ما سره په نیټ باندې تعلق دی زه سره نکاح کوم څه مذهب دی جی یهودیانو کې ده یا لکه یهودیانو سره خو زموږ نکاح نه کېږي یاره جی موږ ته خو یونیورسټۍ کې دا درس راکړو چې د قرآن وایي چې کېږي ورسره ما تاله درس درکړی خدای ته نه دي ویلي که نه چې د دې زمانې غه نه که نه یاره جی که صحیح په صحیح یهودیت هغه نن پاتې کېدی نه شي د هغې بنیادي وجه دا ده بنیادي وجه چې هغوی د هغه یهودیت چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې کوم کتاب او کوم تورات هغه نشته دی نه هغوی پکې دومره تحریفات کړي دي که نه دومره چې د شرک نه یې مړولې ده خبره زه به تاسو یو نمونه ووایم دا به پرې پوه شئ هغوی په خپل کتاب کې دا خبره لیکلې ده یو ځای کې چې د نوح علیه السلام قوم کله الله پاک هلاک کو او به یې پرې راوستې دي او ټول ختم کړل نو الله تعالی بیا په خپل فیصله باندې وروسته ډېر ستومانه و دې خبرې ته غوږ کېدی الله تعالی په خپل خبره باندې او په فیصله باندې ستومانه و او د الله د ستومانۍ دلیل دا دی چې د اسمان کې دا رڼا غونته جوړه نه شي موږ پښتانه ته د بوډۍ ټال وایو چې الله تعالی په اسمان کې د بوډۍ دا ټال جوړ کو او ایننم چې نعوذ بالله د الله پاک نه غلط کار وشي او ستومانه شي به نو الله په اسمان کې د بوډۍ ټال جوړ کی وی د اسمان کې چې د بوډۍ ټال لاشي دا دلیل د دې چې د الله نه څه غلطي شوې دا په پیمانه دی نعوذ بالله ثم نعوذ بالله استاد وایي چې یو سړی دا عقیده وي نو آیا هغه چې کوم دی نو په یو حق مذهب باندې پاتې کېدی شي او د مشرک نه ملاندې شو دغه الله عاجز وګڼو نعوذ بالله الله کمزور وګڼو لہذا د دې د وجنه په دې موجوده دور کې نه د یهودیانو ښځې سره نکاح جایز دی نه د عیسایانو نه یهودیانو د لاسه خوراک جایز دی نه د عیسایانو بس خبره ختمه ده ها ما وی چې یو خوراک چې کوم دی نو دال ساگ دی دال دی ساگ دی ریجی دی چې هغه په پخولو کې چې کوم دی نو د هغې اثر د هغې ته ني نو دغه خو جایز دي خو لیکن هغه څیزونه چې هغې تعلق د ذبحې سره دی نغه بالکل سره حرام دی نه وی خوري دغه چې څنګه د مشرکو ذبح حرامه ده نو دارنګې د دې زمانې د یهودیانو د نصرانیانو ذبح هم حرامه ده ښه پوه شوي پې والمحصنات پاک دامن ښځې من المؤمنات د مؤمنانو نه په مؤمنانو کې دا یو پاکه ښځه ومونده نکاح ورسره کې نو بالکل ورسره وکړه او دا ستا دپاره جایز هم ده بله والمحصنات او هغه پاک دامن ښځې من الذین دا کسانو نه اوتو الکتاب چې ورکړی شوی د کتاب من قبلکم وړاندې ستاسو نه خو د هغې دپاره الله شرط بیانوي کله اذا په وخت کې آتیتموهن چې تاسو ورکوئ دی ته اجورهن مهرونه د دی محسنین په داسې حال کې چې دی نکاح کوونکي وي غیر مصافحین نوي دی زنا کوونکي ښکاره ولا متخذي اخدان نی دی زنا کوونکي په پټه باندې الله فرمایي ټیک د ستاسو دپاره د اهل کتابو د زنانو سره نکاح کول جایز دي خو په دې شرط باندې چې هغې اراده د نکاح لري هغې اراده د بدعملی ني او تا ولا پوره نکاح په طریقه باندې پیسې م ورکړئ نکاح دې متړو شرایط د نکاح ارکان د نکاح موجود شو نو بیا ستا دپاره دغه ښځه سره جایز ده ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله امام قرطبي رحمت الله علیه په تفسیر قرطبي کې لیکلي دي دا دفع د وهم کوي چې دغه خلکو صرف ذبح پاکه ده ذبح یې څه ده پاکه ده او دارنګې په نکاح سره دغه خلکو بیبیانې غسل دا جایز دي خو ګوره مذهب یې صحیح نه دی ښه مذهب یې صحیح نه دی هسې نه ته هغې پسې روان شي هسې نه چې ته وایې چې راشه هسې هم قرآن وایي چې د یهودو د نصواراو ذبح هم حلاله ده او ښځې سره و نکاح کول هم حلال دي نو زه به راشه د هغې په مذهب پسې روان شم خبره باندې پوه شوئ
باقی پاتې شو دغه خبره چې ته وایې چې دا ذبح جایز ده. نو هدایه مولا لیکلی دي، صاحب د هدایه لیکلی دي چې د ذبح دپاره توحید کافی دی اگر کدا ادعای ولینی. یو سړی صرف دعوه کوي زه د الله یووالی منم، نو که دیم ذبح وکړي جایز ده. خبره پوه شوي؟ ومن یکفر څوک چې کفر وکړي بالایمان بعد الایمان، بالایمان بعد الایمان، دا با په معنا د بعدو سره کا. ومن یکفر څوک چې کفر وکړي بالایمان پس ایمان نه، فقد بدا کی سرا حبط عمله برباد شو عمل دد، وهو دے بفی الاخرتی با آخرت کی من الخاسرین د تاوانیانو نئی، عمل برباد دے حلاک دے او دے بد قیامت پر ازمانی او با آخرت کی د تاوانیانو خلقو په سب کے پاسی. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة، د دې ځاینا الله جل جلاله امر مصلح بیانوي، او امر مصلح څه شی دی؟ غموز دی. الله وی حلال می دم بیان کړل او حرام می دم بیان کړو. چې کله ته حلال سیزونه خورې نو ستا په موز باندې په عبادت باندې به د هغې پوره اثر وي. چې ته کله ځان د حرام او د پلید نه بچ کې نو د هغې به پې پوره اثر وي. نو د دې ځای نه الله تعالی امر مصلح بیانوي، خو د هغه امر مصلح د موز دپاره الله تعالی یو شرط بیانوي چې شرط څه شی دی؟ اودس دی. اودس دی. نو په دې آیت کې الله تعالی فرایض د اودس بیانوي چې په اودس کې څو فرض دي. د دې د وجې نه دې ته آیت الوضو ویل کېږي، اودس والا آیت. اودس والا آیت تاسو د وړوکوالي د وختو دا خبره زوتوي چې په اودس کې څلور فرض دي. اوس دا څلور فرض د کوم ځای نه ثابت دي؟ نو دا د قرآن کریم د دې آیت نه ثابت دي چې په اودس کې څلور فرایض دي. مونږ لا واړو چې مونږ به دا مسله ویله که نه په اودس کې څلور فرض دي، یا تبلیغیان حضرات دا خبره کوي. اوس دا څلور فرض د کوم ځای نه رالل؟ د هغې دپاره قرآن دا دلیل بیانوي. یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړی دی، اذا قمتم چې کله تاسو ودرېږئ الی الصلاة مستا، معنا لالی کوي. ما سوال دا دی چې اذا قمتم معنا ده چې کله تاسو ودرېږئ مستا، نو فغسلوا بیا ووینځئ مخونه، لاسونه، خپې او مس وکئ. نو چې کله یو بنده مسته ودرېږي د هغې نه بعد به دا ارکان کوي، دا کارونه به کوي که نه دا د مونځ نه مخکې دی. نو د هغې جواب دا دی چې په کلام د عربو کې کله کله ذکر د فعل وي او مراد تېنه ارادت الفعل وي. کله کله سیو ذکر د فعل وي او مراد تېنه اراده د فعل وي. نو مقصد د آیت دا دی، ترجمه به داسې کوي اذا قمتم اذا اردتم القيام الى الصلاة. ترجمه به صحیح لګوي. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. په معنا باندې پوه شوي، ترجمه به صحیح لګوي. ښه نو د اذا قمتم ترجمه ما څه وکړه؟ اذا اردتم القيام الى الصلاة، چې کله تاسو اراده وکئ د ودرېدلو د مونځ، د ودرېدلو د مونځ، ستا اراده ده چې مونځ ته ودرېږم، نو څه وکړه؟ فغسلو تاسو ووینځئ وجوهکم مخونه ستاسو. ورپسې د اودس نور ارکان ذکر کوي. نو طالبانو بیا په یو سوال دی، سوال دا واردېږي چې د آیت نه خو معلومه شوه چې کوم مونځ ته ودرېږي نو اول به اودس کوي.
اذا قمتم چې کلم تاسو درېږئ نو تاسو کوئ اودس وکئ حالانکه دا مذهب خود هیڅ چام نه دی فقهاو کې دا مذهب د هیڅ چا نه هم نقل نه دی چې ته مونځ ته ودرېږې هر مونځ ته به اودس کوې چې اودس څښتې نه بیا څه لګې تاسو پوهېږئ چې اودس یې نه مخکې نه موجود دی نو بیا څه لګې نبی علیہ السلام نه ډېرو موقعو کې ثابت دي چې نبی علیہ السلام په یو اودس باندې ګڼ مونځونه کړي دي لکه ترمذی شریف کې حدیث ته نبی علیہ السلام د فتح مکې په موقع باندې 15 منځونه په یو اودس باندې کړو د خندق د کنستلو په موقع باندې سلور په یو اودس باندې کړو نو د هر مز د لپاره مستقل اودس دا خو لازمي نه دی نو بس جواب کو سوال خدغه راځي چې د خوراغ اذا قمتم الى الصلاه نو مونږ وایو الله تعالی دی رحمتونه ولېږي د مفسرینو په قبرونو باندې او زمونږ استادانو باندې چې کوم ژوندې دي الله دې دغه په عمرونو کې برکتونه نازل کړي او چې کوم وفات دي الله دې دغه قبرونه باغشي د جنت کې هغه دې قران سردا سي خواري کړي و دا قران داسې آسان کړو چې بس مونږ دې اړو د اعتراض ځای نه پرې خو دې خو په شرط دې باندې چې وی خو ګورې کنه نن خلکو سره د تفسیر د کتلو وخت نشته نو موبایل لاغي ارسي وړل ارسو طالبیم چې کوم د انډیا عادت کو تبلیغیم دی عادت کو ټول وړل د موبایل چې کوم توایو کو کنه خاص کر زمونږ د مدارسو په لار کې تبلیغ په لار کې د خلکو بیخ غر کو بیخ تبای ولو کو طالب مطالعه ته نه سم مناسب مطالعه ته نه سم تبلیغی چې کوم دینو په خپل تبلیغ کې ناشته ته نه سم بس ټول موبایل 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 نو ګوري د دې د وجې نه په علم کې کمې راغې ګندل د سوال داري چې ګل تاسو هر مستبو دس کوي نو موږ وایو مفسرین دغه جوابونه کړی دي لومبه جواب داري لومبه تفسیر لیکي اذا قمتم الى الصلاه وانتم محدثون جلالین دغه جواب کوي چې کله تاسو اراده وکئ مستا او تاسو به اودسئ حال داري چې تاسو به اودسئ په معنا باندې ورسېږئ چې کله تاسو اراده د مونځ وکئ او حال داري چې تاسو به اودسئ نو فغسلوا بیا تاسو وینځئ مخونه دا وانتم محدثون دا یو جواب شو تاسو پوه شئ دویم جواب چې کوم دینو علما کوي اذا قمتم من النوم چې کله تاسو را پاسېږئ ودرېږئ د خوب نه او اراده مو د مزدا چې کله تاسو را بیدار شئ د خوب نه اراده د مز کوئ نو فغسلوا بیا تاسو اودس وکئ موطا امام مالک کې دغه جواب موجود دی خان خبره باندې ورسېدی یو هي کې دا صراحتاً ذکر دی چې کله تاسو د خوب نه را پاسېدئ ان تاسو بیا اودس وکئ او دریم جواب چې کوم دی نو دا وایا چې دا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا دا امر دی دا استحبابي دی نو د دین خو څوک انکار نه کوي چې یو سړی اودس ته یو ځلې پاغي باندې موس کړی دی نو بل موس ته دوباره اودس کول دا مستحب دی نو مونږ وایو دلته کې دا امر د استحباب د پاره دی چې کلم تاسو دا غیر پاره نه وي اودس مستحب دی چې بندو کی نو چې دا درې جوابونه مو یاد کړو نو څوک به در باندې ان شاء الله اعتراض نه کوي ښا نور پسې وس الله تعالی سلور فرایض د اودس بیانوي فاغسلوا تاسو وینځئ وجوهکم مخونه ستاسو وایدیکم لاسونه ستاسو الی المرافق مع المرافق الی په معنا د معا سره د سانګلي ومس راځه ها صحیح وامسحوا تاسو مسحو کوي بوجوهکم برؤوسکم بسرون تاسو باندې وارجلکم وینځئ تاسو خپل را الى الكعبین
فاغسلوا ارجلکم الى الكعبین ای مع الكعبین سره در گیټو. السلام علیکم خویو کم راځي وي خدا خو ما اټ تر رسول دی توري دا سره لیټونه چې ورکین لګدا بیا پولی ها سمالی وي زمونږ درس کې ها او دې نږدې کلو کې کلري ها نږدې بشو کمای کې فرق تو ورکه نمبر سره تاسو ته وکړه. وامسحوا تاسو مسکی برؤوسکم بسرون استاسو باندی وارجلکم اوینزی خپول را الى الكعبین سرد گیٹو ای مع الكعبین کعب پاربای کی روایت وی او دا گیٹایم چکم دل خپا کی یو خوابل خواراوتی دا دید وجن دیتا کعب وی خبر پوشوی نو دا او دست پارا اللہ جل جلالہو سلور فرائض بیان کرل سلور فرائض پدې کې لږ باس کومه لومبه راغې فغسلوا وجوهکم منګه چې کله د اودس فرض وړو ته وایي موږ څه وایو مخ وینځل سره در حدود در خپل حدود پورې د مخ حدود سور دی وي نو کتابونه لیکي د کم ځای نه چې د انسان د تندي په دې بره ځای باندې ویښته د سر شروع شوي دي نو د دغه ویښتو د مونډانو نه والا الى اسفل الذقن د دې ځنې د لاندینۍ ایسې پورې ومن شحمت اذنی او دا رنگی چې کوم دی نو د دواړو غوږونو د دې والا د یوې پوستکای نه در بلې پورې دا د مخ حدود په دې باندې لا په واچې خپې لاسو او وابې مخه چې دې کې د نه اوج ځای پاتې نشي. وایدیکم الی المرافق او دا رنګې اووینځئ لاسون لره سره در سانګلو. ټول فقها په دې باندې متفق دي چې دا سانګل په دې لاس کې شامل لا صرف امام ظفر رحمت الله علیه د دین انکار کوي قیاس پیش کوي خو هغه په دې کې متفرد دی چې د لاس سره سانګل وینځلو دا لازمی دي نو کله چانه د سانګل د اډو کې اوچ پاتې شو نو او داسې نه دی شوی. او دریم نمبر وامسحوا برؤوسکم تاسو مسو کوي په سرونو باندې اوس په سر باندې به څومره مسه کې نه امام مالک رحمت الله علیه فرمایي ټول سر باندې به مسه کې رؤوس جمع د راس ته او د راس نه مراد دا ټول سر دی هغه په نسبانی بالاستیعاب په دواړو لاسونو باندې په سر باندې مسخه کولو ټول ویښتو باندې لاس راوستل د امام مالک سے په نسبانی دا فرض دی. او امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې د اودس لپاره د سر مسه چې کوم ده نو که یو ویښتو دو ویښتو لم تا لاس ورلن ستا مسه شوې ده خبره باندې ورسېدی. وارجلکم الى الكعبین او اوینځئ خپل او وامسحوا برؤوسکم زمونږ مذهب خو پاتې شو. زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه فرمایي امام ابو حنیفه چې نه د ټول سر مسه کول چې کوم دي نو دا مستحب دي او د سر څلورمه حصه مسخه کولو دا فرض دي. او امام صاحب رحمت الله علیه د ځان د پاره دلیل پیش کړي د حضرت معیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ روایت اتا صبات قوم هغه فرمای راتلو کړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیران دی او قوم ته فبالا وانه بولی وکړو وتوزع او داسې وکړو ومسح علی الناصیه او مسخ وکړه په سباندی په سر باندې سر کونډي باندې د ناسوی معنا علما بیا کوي سلورم ایسه د سر نګوري کې یو سړی د خپل لاس لون کو د پټکی یا ټوپۍ لاندې ورومانډو او په سر باندې کې خود د مسخ فرض ادا شو. او سنت داری چې د دواړو لاسونه لواندګي د تندي د غاړې نه داسې روان کی او بیا په سیډونو باندې لاس راولي او بیا ور سره د غوګونو او دارنګي د سټ مسمو کی په خبره باندې پوه شوي. وارجلکم الى الكعبین او خپې به وینځي سره درګیټو اله په معنا د مع سره دی سره درګیټو چې ګیټای کده نه مو چپاتې شونو او دست نه دی شوی نو دا سلور فرایض قران کریم د او دست لپاره بیان کړل. د امام شافعی دا ځین سره لګیات کوي زمونږ د احناف په نسبان دی د احناف په نسبان دی
سلور فرض دی په اودس کې څنګه چې قرآن ویلی دی مخ وینځل لاس وینځل په سر مسح کول او خپې وینځل د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت دی په اودس کې چې کوم دي نو سو دغه دی فرایض دي هغه شپږ ذکر کوي سلور د قرآن والا ذکر کوي او یو وسر سیوا کوي نیت او یو سیوا کوي ترتیب یعنی که یو سړي د اودس لپاره نیت نه دی کړی نو امام شافعي رحمت الله علیه وایي اودس نه دی شوی که یو سړي بې ترتیب وینځلی یا اول څانګلې وینځو وایي د اودس نه شوی د هغه په نسبت باندې ترتیب هم فرض دی نو ځان سره نوټ کړئ ښه د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې په اودس کې شپږ فرایض دي نو دا سلور خو دکه شو دا موږ چې کوم وایو دا سلور خو ټولو دي خو دې ورسره اضافه د دوو کوي یو نیت او یو ترتیب او دارنګې د امام مالک رحمت الله علیه په نسبت باندې و فرض دي په اودس کې امام مالک وایي و فرض دي او فرایض دغه څه دي سلور دکه قرآن والا ذکر کوي مخ وینځل لاس وینځل مسح کول خپې وینځل سلور خو دغه شو او یو ورسره دې ذکر کوي امام مالک صاحب چې هغه څه شی دی نیت دی نیت کول شپږم نمبر دغه په نسبت باندې موالات پې در پې چې یو اندام لا اوچ نه دی او بل وینځل اوم نمبر دغه په نسبت باندې دلک په عربی کې مګلو ته وایي یو ځای باندې اوبه چې خپې لاس ووی داسې وی مخې نو دا هغه فرض ګڼي او د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه په نسبت باندې هغه هم وایي و فرایض دي په اودس کې نو څلور دکه موږ سره چې کوم اتفاق دی دغه ذکر کوي او یو پکې د نیت سیوا کوي یو پکې ترتیب سیوا کوي یعنی دا دوه خو د امام شافعي هم دي د دوم دي او یو پکې د موالات سیوا کوي پې در پې وینځل ستاسو یاد شو دا خبره د امام شافعي رحمت الله علیه په نسبت باندې شپږ فرایض دي په اودس کې سلور دغه زمونږ دا شو او یو وسره نیت او بل وسره ترتیب د موالکو په نسبت باندې یعنی د امام مالک سے په نسبت باندې و فرایض دي سلور دغه د جمهور والا او یو نیت یو موالات معنی پې در پې یو اندام وینځل اول مخ او بیا چې مخ لاوچ نه دي څانګلې لاوچ نه دي مسح زر اودس کول او وم نمبر دلک اندام خمخل او د حنابلو د امام احمد بن حنبل په نسبت باندې و فرایض دي هغه پکې یو نیت سیوا کړی دی یو ترتیب سیوا کړی دی او یو موالات اوس د نیت ترتیب موالات دلک تسمیه یعنی بسم الله ذکر داودی ظاهری وایي چې بسم الله ویلم فرض دي که اوسړي اودس ته بسم الله ونه ویل نو اودس نه شوي هغه کې دا وایي داود ظواهر وایي د دې وجه نه مونږ وایو دا ټول سنت دي ګوره په اودس ته نیت کول سنت اودس ته چې کوم دی نو مثال سینوم دی دا موالات پې در پې وینځل دا سنت دي ترتیب سنت دی دلک سنت دی بسم الله ویل سنت دی او سنت چې د نه پاتې شو انو دا عمل پې نیمګړی کېږي نه ستا دا اودس شوی دی خبره باندې پوه شوئ او د فقه په کتابونو کې الحمدلله په دې باندې بیا موږ طالبانو ته دلایل وایو چې دا ولې سنت دی بسم الله ولې سنت ده نیت ولې سنت دی موالات ولې سنت دی ترتیب ولې سنت دی په دې باندې او ما ته اوس هم الحمدلله د دې هغه دلایل یاد دي بخاری کې هم دا مونږ وایو ترمذی کې هم وایو حدیثو کې او دارنګه چې کوم دی انو د فقه په کتابونو کې هم دا پڑھاو چې د نیت ولې سنت دی بسم الله ولې سنت ده دا غیر لپاره موږ سره مستقل دلایل دي نو زمونږ د احناف په نسبت باندې په اودس کې سلور فرایض دي د شوافیعو په نسبت باندې شپږ دي او د موالکو او د حنابلو په نسبت باندې ودي خو لکه په ترتیب کې په جداواله دي تاسو پوه شئ
دا د اودس دپاره د فرایضو بیان شو چې اودس کې څو فرض دي. نو زه هم بس په دای کې نور بحث نه کوو، دلایلو ته ځکه نه ځو چې دا خو د فقې پیریډ نه دی که دا خو تفسیر دی، خو دا مې ځکه وی چې تاسو ذهن ته راشي. مخکې ځئ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا کچری تاسو په جنابت کې فَطَهَّرُوا خزان پاک کئی بیا. وَإِن كُنتُمْ الله وی کچری تاسو جنوبن په حالت د جنابت کې فَطَهَّرُوا نو ځان ښه پاک کئی. دا طهروا مبالغه ده. نو ګورئ اسې په خوله کې اوبه اچولو او پوزه کې اوبه اچول دې ته مونږ وایو مزمزه او استنشاق، دا سنت دي، خو په اودس کې داسې دي فرض دي. او بل مونږ په اودس کې وایو یو سړی چې خوله کې اوبه لږې ورته واچوي به داسې راویلي، پوزه کې لږې واچوي راودلي. او په غسل کې چې بنده کله مزمزه او استنشاق کوي نو په کار دا دی چې لږ غړغړو کې دا اوبه په بره باندې مرای ته ورسوي، خو په شرط د دې انه چې روژه کې دا کار وکړي تېرې کړې وي. بل پوزه کې لږ غوندې یو پوچی د دې دغه نه سیوا صفایي وکړي، پوهېږئ که نه؟ دا نه چې پوزه کې اوبه ځان ته داسې لاس کړي نو یې راکاږي او ستاسو سپېمې پې سري شي او بیا انتروشي کوي، دا هم نشته. دا نقصان پیدا کوي، شر خو د حدیث لیکلي دي دا نقصان انسان له پیدا کوي. خو لیکن صرف دوره ده چې امتیاز راشي د غسل او د اودس. خو پوه شوئ روح المانی معنا کوي وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا ای فَاغْتَسِلُوا عَلَى أَتَمِّ وَجْهٍ تاسو غسل وکئ په تمامې طریقې سره. ورپسې وَإِن كُنتُمْ کچری تاسو مرضا بیماران او علی سفر یا په حالت د سفر کې او جاء یا راتلو کې یو کس داسې بیمار دی او سړی چې ډاکټر ورته ویلي چې اوبه استعمالول دله ښه نه دي، یا داسې ټول زخمی دی اکسیډنټ یې کړی دی وغیره نعوذ بالله چې بدن له اوبه نشي وړلی. او علی سفرین یا تاسو په سفر باندې یئ دا ټکې وسر کېدی ولم تجدو ماء او تاسو نه مومئ اوبو لره. دریم او جاء یا راتلو یو کس من الغائط وی د کندنا. غائط په عربی کې ویل کېږي کته ځای ته، او مشران چې به اودسمات د تللو هم داسې پټو مټو ته بدلل، چا به داسې کوز غونده کې و خندق طرف ته به یې مخ کړی و ناست به خبره باندې پوه شوئ. نو دلته مراد یې نه څه دی اودسمات یې ده. بل او لامستم النساء یا دا چې تاسو مسه کوئ بیبیانو لره، چې بیبیانو لره. اوس مسه د بیبیانو څه معنا ده؟ نو امام شافعي رحمت الله علیه ته ظاهر معنا دي چې یو سړي اودس کړی دی خپل کور واله له یا یو زنانه له لاس وړلو نو امام شافعي صاحب وایي اودس ماتېږي. دا د دې مسلې عنوان دا دی مس المرأه ټچ کول د زنانه ناقض للوضو دی او که نه دی، اودس ماتوي او که نه ماتوي. حدیثو کې هم دا مسله ذکر کېږي. نو مونږ وایو نه ماتوي نه ماتوي. ولې امام بخاری په دې باندې د ملکو دلایل ذکر کوي. ترجمه الباب بالله حدیثونه باندې داسې لګولې دي او دا ترجمه الباب نه دا خبره ثابته کړې ده چې ټچ کول د زنانه چې کوم دین په هغې سره اودس نه ماتېږي. بالله حدیثونه په دې باندې راوړي دي. حضرت عائشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اودس چاردامو کو جمعه ته بتو مال به لاس راړل، حدیث کې بالله خبرې راغلي دي. ها یا بل ځای کې فرمایي ما نبی علیہ السلام چې بل شپې تهجد کولو نو زه به قبلې غاړې ته ملاستم، نبی علیہ السلام به نورخاته غاړې ته ملاستو، وړه غونته کوټه گئے و بس. دا د نبی علیہ السلام مبارک کورو ښه وړه کوټه گئے. لکه د دې نه چې بنده پته لګی که نه د حدیث کې چې څنګه راغلي دي. او یا دارنګې یو موقع باندې ما طارق جمیل صاحب نه واورېدل چې د نبی علیہ السلام او د عایشې بیبي چې کومه کمره وه نو شپږ نیم پوټه او شپږ پوټه بس دغه شپږ نیم پوټه دا اوږده وه او شپږ پوټه دا پلنه وه بس. ځکه حضرت عایشہ فرمایي رضی الله تعالی عنها چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک به کله تهجد کول نو زه خو یې مخې ته ملاستم نو چې سجدې له بته نو په ما به یې چونډه ولګول، ما به خپلې خپې را جمع کړې نو سجده به یې په هغه ځای باندې وکړه.
فقبضت رجلایا ما بخپل خپې را جمع کړی هغه باندې به سجده وکړه بله اوږده سجده بون چې بیا به ودرېدل لکاتن ما به بیا خپې غوړولې وي اوده بم اوس د دې ځای نه تاسو وګورئ که د ښځې سره د لاس لګولو د وجې اودس ماتېدی نو د الله پیغمبر به په مونځ کې حضرت عایشې باندې چونډی نه ولګولې دې سره به بیا څه کوي داسې د ملک و احادیث مبارک مونږ سره په دې باندې دال دي او امام بخاري په دقه ترجمې لګولي ترجمه البابونه چې په دې سره اودس نه ماتېږي نو د او لامستم النساء ترجمه به بیا څه کوو معنا به څه کوي نو مونږ وایو د دې ښکلې معنا خو چا کړې ده رئیس المفسرین ترجمان القرآن حبر عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دا هغه وایو وای دلته کې دا صيغه لا مساج راغلی دا نو دا د باب او باب مفاعله وای دي ته چې د مبالغه او د دواړو جانبین نه پکې پیلو شي ان وی دي مراد جما ده د خزي خاوند یو بل سره ملاقات دی نو معنا به تاسو داسې کوي او لامستم یا تاسو مسخ کوي بالنساء بیان لرا جماعا جماع دی وکړه فلم تجدوا تاسو نمومی ماء ابو لرا فتیممون تیمم کوي صعیدا بخورا طیبا پاک باندې په پاک خوره باندې صعید وجه الارض وی د زمکه په دې مخ باندې او دوله باندې او شوافع د صعید معنا کوي ترابا منبتا داسې خوره چې هغه زرغونه کوي خبره باندې پوه شئ نو زمونږ په نسبت باندې په داسې ګټه باندې چې ګټه وي او خاره پې نی پرته نو تیمم پې جایز دی او شوافع وی چې څو پورې پې بالله خارې نی دوړې نی بیا پې ته کېږي ځکه ګټه کې زرغونه نه کېږي خبره باندې پوه شئ او تیمم به څنګه وی دا په سې طریقه د تیمم فامسحوا تاسو مسکی بوجوهکم په مخونو استاسو و ایدیکم او بلاسونو استاسو منه د دینه یو ځل داسې ډبره نو دا په مخ باندې راښکئ بیا په څانګلو باندې نو زه تاسو ته مخامخ خو نه یم چې طریقه ته وښیم نو ګورئ دا بعضې خبرې دا به د علماو نه زده کوي مدرسو کې به زده کوي او ښځې ځایونو په دې مدرسو کې باچیګانو ته وایي به ته ښیي نو دا زده کوي ښه ما یرید الله دا الله تعالی ولی تیمم چې کوم دی نه جایز کو دا غي د تیمم د جواز د پاره هغه حکمت بیانوي ما یرید الله مقصد دا څه الله دا نه غواړي چې په تاسو باندې په احکامو د شریعت کې تنګي راولي الله وایي چې تاسو باندې سہولت راشي ما یرید الله اراده لري الله تعالی ليجعل علیکم د پاره د دې چې وګرځي په تاسو باندې من حرج ستنګي ولکن یرید لیکن اراده کوي الله ليطهرکم د پاره د دې چې پاکي تاسو لره د بیو د سونه او د ګندګونه وليتم او پوره کی نعمته نعمت خپل علیکم په تاسو باندې لعلکم د پاره د دې تشکرون چې تاسو شکر وباسئ د الله اصل مقصد سره د داري چې تاسو پاک کی د ګندګۍ نه مو پاک کی پوهېږئ که نه اوس اودس او غسل نشي کولی نو تیمم هم ستا دپاره طهارت کامله وګرځو دا هم زمونږ د شافعي صاحب اختلاف دی دا طهارت ضرورت دی او که طهارت مطلقه دی بل ولیتم نعمته دا تیمم الله ولې جایز کو د دې لپاره چې خپل نعمت در باندې پوره کی حدیث کې راځي مخکینو امتونو ته الله تعالی تیمم نو جایز کړي دا صرف د دې امت خصوصیت دی جعلت لی الارض مسجدا وطهورا بخاری شریف کې حدیث ته نبی علیہ السلام فرمایي ما ته څه خصوصیات داسې راکړي شوي چې نور انبیا امتونو ته نو ملاو شوي یو پای کې دام دی چې زما دپاره ټوله ځمکه پاکه او مسجد ګرځولی دی چې کوم ځای کې تیمم کوم نو کولی شو کوم ځای کې مونځ کوو نو کولی شو نورو خلکو ته دا حکم نو لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ ښه بس به کو ترجمه ته بیا ګورئ راځي اليوم دننزي احل لكم جائز کړه ستاسو دپاره طیبات او پاکیزه څیزونه وطعام الذين او ذبح دا کسانو اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی د کتاب حل لكم دا جایز ستاسو دپاره وطعامكم او ذبح ستاسو حل لهم دا جایز دا د غي دپاره والمحصنات پاک دامن خزي من المؤمنات د مؤمنانو نه والمحصنات پاک دامن من الذين د کسانو نه اوتوا الكتاب چې ورکړل شوی د کتاب من قبلكم وړاندې
تاسو نه اذا با وقت اتیتموهن چې کله تاسو ورګی دی دا اجورهن مہرونه دی محسنین دی نکاح کوونکی وی غیر مصابحین نوی زنا کوونکی ښکارا ولا متخذی او نوی دی نسون کی اخدان پټو جاران لرا ومن یکفر سوک چې کفر کی بالایمان پس ایمان فقد حبط عمله بداګی سرا برباد شامل ددو وهو دی فی الاخرته باخرت کی من الخاسرین د تاوانیانو نبی یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې ایمان راوړل دي اذا قمتم چې کله تاسو اراده وکئ د درېدلو الی الصلاة مستا فاغسلوا وینځئ وجوهکم مخونه ستاسو وایدیکم لاسونه ستاسو الی المرافق سرد سانګلو وامسحوا تاسو مسحو کوئ برؤوسکم بسرونه ستاسو وارجلکم او بخپو ستاسو الی الکعبین سرد ګیټو وان کنتم کچری تاسو جنوبن پالت د جنابت کی فتوهرون تاسو ځان خپاک گئی وان کنتم کچری تاسو مرضوا بیماران او علی سفر یا بالت د سفر کی او جاء یا راتلو کی منکم د تاسونا احد یوکس منکم د تاسونا من الغائط وی د کندنا او لامستم النساء یا تاسو مسگئی جماو گئی بی بیانو سرا النساء فلم تجدو تاسو نمو میمان ابول را فتیممو تیممو گئی سعیدن خورا طیبا پاک باندی فامسحو تاسو سعیدن ترابا طاهرا فامسحوا مسگئی بوجوهکم بمخون استاسو وایدیکم بلاسون استاسو منه د دې خورنا ما یرید الله اراده نکی الله لیجعل لكم د بار د دې چوغرزی علیکم بتاسمان من حرج ستنگی ولکن یرید لیکن اراده لري لیطهرکم د بازی پاکی تاسو لرا وليتم او پورگی نعمت او نعمت خپل علیکم بتاسبانی لعلکم د بار د دې تشکرون چې تاسو شکر وباسئ صدق الله العظیم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله زمونږ او دې ټول رضا شي الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي الله زمونږ صغیره او کبیره او پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کړي الله موږ د آفات او بلیات او مصیبتونو نه وساتي الله د حوادثو نه مو ساتي الله چې ته به خوشحالېږي ناکار زمونږ نه والي او الله چې ته به خفه کېږي نو موږ ټول دغه قول او دغه فعل او د عمل نه بچ کړي الله ټولو بیمارانو له صحت ورکړي ټولو مردگان د بخښنه وکړي الله د موږ او د دوی د ټولو په ژوند کې خیر او برکت پیدا کړي الله د ناکاره خلکو د شر نه مو ساتي الله دنیا آخرت مو ښایسته کړي قرآن شریف باندې موږ پوهږي د قرآن برکات را لراکړي او الله زمونږ او د دوی د ټولو خیر نصیب کړي دعا وکړئ چې الله د رحمت د اوبو باران وکړي زمیدارو تم تکلیف دی د موسم حالوم ګران دی الله د رحمت د اوبو باران وکړي الله د قرآن مجید د خاطره الله زمونږ د دې درس خاطره الله د رحمت د اوبو باران وکړي الله د رحمت د اوبو باران وکړي کریم الله خزانه د اوبو تا سر دی مونږ ته لاس نیولې دي الله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الله د رحمت د اوبو باران بقدر حاجتو کی وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.